ځکه قرآن مجید موږ او تاسو دې طرف ته متوجه کړي یو، نکاح طرف ته ترغیب یې راکړي. قرآن موږ او تاسو له ترغیب راکړي چې نکاح وکړئ، ودونه وکړئ. او نبی علیه السلام هغه کس د خپل امت نه بهر کړی دی چې څوک واده او نکاح کوي. نبی علیه السلام فرمایلی النکاح من سنتي، نکاح دا زما د سنتو نه ده، زما د طریقو نه ده. او یو روایت کې ورسره دا الفاظ دي چې فمن رغب عن سنتي فليس مني، چا چې زما د دې سنتو نه انکار وکړ، مخ یې نه واړو، نو دا زما نه دی، دا زما امتی نه دی. قرآن مجید کې الله رب العالمین مختلفو ځایونو کې که تاسو قرآن کله تلاوت کوئ او مطالعه کوئ، نو دا آیاتونه ډېر زیات به تاسو له مخې له راځي چې د دې خبرې ترغیب دا موږ ته الله را کړی دی چې نکاح وکړئ، واده وکړئ. یو ځای الله رب العالمین د ټولو پیغمبرانو باره کې فرمایلی دي چې فرمایي ولقد ارسلنا رسولا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریه. ای پیغمبران بېشک ستانه مخکې ما ډېر پیغمبران لیږلي، ډېر پیغمبران مې لیږلي، او دې ټولو پیغمبرانو هغوی له ما بیبیانې ورکړي او هغوی له ما اولاد ورکړی، بچي مې ورکړي. ځکه د مکې مشرکینو دا یو اعتراض په نبی علیه السلام باندې کو چې که دی پیغمبر وی نو ده به واده نه کړي. ده واده ولې کړی چې پیغمبر؟ کله به یې دا ویل چې که دی رښتینی پیغمبر دی نو دی بازار ته ولې ځي؟ دی د بازار ته نه ځي، دی د کور کښېني. او کله به یې دا ویل چې که دا پیغمبر دی نو دی خوراک ولې کوي؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. دی خوراک ولې کوي او بازار ته ولې ځي؟ او ده واده ودونه ولې کړي؟ الله رب العالمین د دې ټولو خبرو جواب قرآن کې ورکړي. او دې جمله کې دې آیات کې الله فرمایل چې واده کول او نکاح کول دا د پیغمبر د شان سره منافي نه ده، بلکې دا د پیغمبر شان دی چې هغه به د واده واده، هغه د نکاح واده. ځکه یو پیغمبر هم دنیا کې داسې نه دی. د آدم علیه السلام نه واخله د آخري پیغمبر سوا د یحیی علیه السلام